او هغه سوال دا دی یو ملګری وایي چې زمونږ په علاقه کې بعضې اهل حدیث ملګري دي او هغوی د احنافو د جنازې په دې طریقه باندې دا اعتراض کوي چې احناف علما چې کومه جنازه کوي نو په دې جنازه کې دوی ثنا وایي او دا ثنا ویل په دې مونځ کې نه دي ثابت دي ثبوت نشته. د ملګري سوال دا دی چې د جنازې په مونځ کې ثنا ویل جایز دي او که ناجایز دي، د دې په شریعت کې ثبوت شته او که نشته. د دې په باره کې ما فتاوه دارالعلوم دیوبند وکتله نو په فتاوه دارالعلوم دیوبند کې دا مسله داسې بیان شوې ده چې بنیادی طور باندې د جنازې د مونځ دا دعا او اخلصو له الدعا حدیث کې راځي چې په اخلاص باندې تاسو دې مړي ته دعا وکړئ. نو چې دعا ده نو د دعا طریقه دا ده چې کله سړی دعا کوي نو د دعا نه مخکې به د الله رب العالمین تعریف وکړي. په دې غرض باندې ثنا ویل دا ضروری دی چې سړی ثنا ووایي او د هغې نه پس دې مړي ته بیا دعا وکړي. دا حدیث اگر چې په فتاوه دارالعلوم دیوبند کې نشته دی خو په یو حدیث کې د فضاله بن عبید رضی الله تعالی عنه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دی او په دې دوران کې ملګری دی او هغه دعا کول او فوراً په دعا باندې شروع وکړله او مخکې څه ثنا ونه ویله تعریف د الله ونه کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې ډېره زیاته تادیه وکړله، ډېره جلدي یې وکړله، مخکې وله پکار ده چې د الله څه تعریف یې کړی وی. په دې غرض باندې فتاوه دارالعلوم دیوبند کې دا مسله داسې موجود ده چې احناف علما چونکې دا خبره کوي چې دا مونځ نه دی او دا دعا ده او د دعا د آدابو نه دا دي چې سړی مخکې ثنا ووایي. البته شوافي وایي چې دا خو جنازه ده او جنازه دا مونځ دی صلات دی ځکه صلات الجنازه ورته ویلی کېږي او صلو علی اخیکم الفاظ په حدیث کې راغلی دي. نو ظاهره ده دا دعا هم دی او دا من وجه مونځ هم دی. نو چونکې په مونځ کې د قرآن د ویلو حکم راغلی دی چې فقرؤوا ما تیسر من القرآن، لہذا جنازه کې هم سورة الفاتحه ویل دي ځکه دا قرآن تلاوت دی او د قرآن قرت دی. نو شوافی سورة الفاتحه وی، احناف ثنا وی. نو که چا ثنا ویله هم جنازه وشوله او که چا سورة الفاتحه ویله هم جنازه وشوله. البته د فاتحې ثبوت شته. عبدالله ابن عباس بخاری کې حدیث دی چې کله فاتحه ویله په تیزه باندې وویله او ملګرو ته وویل چې انما جهرت بها لتعلموا انها سنه، په دې وجه مې په تیزه باندې وویله چې تاسو ته پته ولګي چې دا عمل سنت دی، یعنی دا فاتحه ویل سنت دی. نو فاتحه ویل خو بالکل ثبوت شته. البته د تحقیق په میدان کې بیا احناف وایي چې دا سورة الفاتحه د قرآن د قرأت په حیثیت باندې د نه وایي، دا د دعا په حیثیت باندې وایي ځکه فاتحه دعا هم ده. او شوافی وایي چې نه چونکې دا مونځ دی لہذا دا د قرأت په نیت باندې هم ویلی شي. به هر تقدیر په هر حیثیت باندې ثنا ثبوت شته او دارنګې د جنازې په مونځ کې د فاتحې هم ثبوت شته. پاتې شو دا خبره چې دا خو دارالعلوم دیوبند فتاوی د دعا د آدابو نه ویل. آیا په حدیث کې ردي ذکر شته؟ ملګری وایي چې موږ ته دا ویلی کېږي چې په حدیث کې ردي ثبوت نشته. او دا زما مخې ته دا کتاب دی موطا د امام مالک رحمه الله، امام دار الهجرت، دا په صفحه نمبر 401 باندې باب د باب ما یقول المصلی علی الجنازه چې مصلی به په جنازه باندې څه وایي. په دې باب کې امام مالک رحمه الله د حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله عنه روایت پیش کړی دی چې عن ابي هريره وسئل كيف يصلي على الجنازه. د ابو هريره نه تپوس شو چې كيف يصلي على الجنازه، په جنازه باندې به مونځ څنګه کیږي. او دا تپوس سیدنا ابو سعید خدری کړی دی ځکه دا روایت داسې دی چې عن سعید ابن ابي سعید عن ابيه عن ابي هريره. دا تپوس ابو سعید خدری کړی دی چې په جنازه باندې مونځ څنګه کیږي. نو فقال ابو هريره رضی الله عنه انا لعمر الله اخبرك. ابو هريره ورته وایي چې زه د الله په ذات مې د قسمي، د الله په عمر مې د قسمي تعالی جواب در کومه. ورته وایي چې زه څه کوم اتبعها من اهلها، زه د جنازې د وړونکو سره او د هغې د خاندان سره اول په جنازه کې ځم ځکه مشي مع الجنازه دا عبادت دی. فاذا وضعت کبرتو، کله چې کېښودلی شو نو بیا اول الله اکبر ویمه، بیا څه کوم وحمدت الله، بیا د الله تعالی حمد کوم، د الله تعریف کوم، حمد و ثنا ویم. دا حمدت الله په دې کې د فاتحې ذکر نه دی راغلی بلکې د دې کې د ثنا علما یې د نه ثنا او فاتحه دواړه مراد دي. د الله تعریف کول دي. نو دا که دا په ثنا باندې وشي او که دا وشي په الحمد باندې. وصلیت علی نبیه، او د هغې نه پس په دریم ځل باندې بیا زه درود شریف په رسول الله باندې ویمه. ثم اقول اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك
بیا دعا کوم چې الله دا ستا بنده دی، ستا د بنده بچی دی، ستا د وینځې بچی دی، ده به دا کلمه ویله، ګواهي به کوله چې لا اله الا انت ان محمدا عبدک ورسولک، دا ګواهي به یې کوله. وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد في حسنائي فزد في احساني وان كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. دا روایت دی د معتاد امام مالکو، لہذا او دا صحیح روایت دی. په دې بنیاد باندې په جنازه کې د فاتحې ثبوت هم شته او د ثنا ثبوت پکې هم شته، ځکه لفظ د حمدت الله راغلی دی، د الله تعریف کوم. دغه طریقه د جنازې ده. او داسې خبره چې نبی علیه الصلاة والسلام ویلي چې تاسو فاتحه ووایئ او ثنا مه وایئ یا ثنا ووایئ فاتحه مه وایئ، داسې قسم الفاظ نشته. دا آثار د صحابه کرامو په دې کې موجود دي، او صحابه کرامو چونکې دا عبادات د پیغمبر نه یاد کړي، لهذا په جنازه کې ثنا ثبوت هم شته، د فاتحې ثبوت هم پکې شته. خبره اصل کې دا ده چې که دا ثنا ده او که دا فاتحه ده او که دا دعا ده، په قلاره قلاره باندې کول پکار دي. زمونږ بعضې ملګرو د دې ناسې ګپ جوړ کړی 18 سکنډه کې او په 18 سکنډه کې جنازې کې اوږدې اوږدې دعاګانې پکار دي، اوږدې اوږدې دعاګانې سړی وکړي او دا مړی په الله باندې وبخي، ځکه دا د مړي آخري خدمت دی. بار تقدیر دا یو مسله شوه.